غربت او بیماری کا یو خوا انسان کمزور کی نو بل خوا انسان کې د مشکل کار صلاحیت هم پیدا کوي. همدغه شان د پرچنار علاقې ډن سره تعلق لرونکې 15 کلن محب علي هم دی چا چې 2 زمن ذهني مریضان او کور واده نه خپونه شله ده او د کور ټول کارونه په خپله کوي. کله چې سونو FM 96 ټیم سهار 6 بجې د هغوی کور دوره وکړه نو محب علي ذهني مریضانو زمنو ته د سحر نشتی تیاری کوله. 15 کلن محب علي وینا وه چې د غربت او بیماریو له وجې ژوند ډیر په مشکله تیروي. دوه بچیم دي هغه مړه روسي بیماران دي ولی ما 15 کاله عمر دی نو زه مزدورۍ نه تیر شوی کور والا مشال دي نو ما څه درخ نشته کله نوره شپه تیره کړو کله چوک شی وروسته وخورو دغه پخلی زه خپله کوو دغه وړه مړه په نور پخلی ترکاري هغه شی خپله کوو هغه سینه تیره شي موږ ته ډېر لوی تکلیف دی. د محب علي کوروداني سونو FM 96 سره خبرو کې وویل چې که څوک د خوراک چیزونه یا پیسې راکړي نو موږ روټۍ وخورو ګنې بغیر د خوراک شپه تیره شي. دا دوه وړکي دي دو بیماران دي په هیڅ نه پوهېږي هیڅ نه پوهېږي اشکه که ما هغه کار یې وکړو ویکي که نه به هیڅ نه پوهېږي نه زه پوهېږم نه دا وړکي پوهېږي اشا خیلی تیر یو دری زایی دا په کار روزگار سم نه پوهېږي دا بل دی مشر وړکي هغه نه پوهېږي په کار روزگار زه بیکاره یم شاله یم پوی هیڅ نشم کار. که چیرې معاشرې کې دغه شان کسانو خیال وساتلی شي نو یو خوا به غربت ختم شي نو بل خوا به انسان کې انسانیت صلاحیت پیدا شي.